او اول شپې باندې خیرات مړی پسې دا مولوی سے مشکل نه لري ښه مشکات شریف کې بدر تراشی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د یو صحابي جنازه وکړه چې وکړو صحابي جنازه وکړه د دې صحابي چې کوم خزوا هغه پس حلال کا او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته سړی په لاره کې ودرو چې صحابه او حضور ته وایي چې راشي ډوډۍ وخوري رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هم راغی او ټول صحابه کرام هم راغله او مولوی صاحب ډوډۍ چې حضور خولې ته کړه که نه ښه ورته پته وه چې د اولې ورځې خیرات که حرام به رسول الله مبارک او صحابه ولې راتله خو چې کله یې کپله خولې ته کړه او تېرېده نه نو حضورو فرمایله چې دې ډوډۍ کې مسله ده دا بغیر د مالک د اجازت نه حلال شوی بیا چې معلوماتو که دې ښځې د بل ښځې نه دا پسه راوستی او مالک کور کې نه نو بیا حضور علیه السلام په دې نورو خلکو خوراکو که حضور په خپله ونه خوړه نو ګوره که د اول شپې خیرات او صدقه ناروا وی ولې مشکات مولوي صاحب دا حدیث راول زموږ جومات ته یو مولوي صاحب راغلی ښه وی دا وړه دوره کوي دغه کې ثوابی کې او شیخ الحدیث صاحب دی زما یو شاګردو سره نښتی وم زه وروستو راغلم نو کوټې ته یې راوستې نو چې کوټې ته یې راوسته نو ما ته وی تاسو مړي پسې خیرات کوئ اول شپې دا خو ناروا مشکات شریف کې د خدای بند د دې مړي ښځه چې ده دې هغه سړي ته رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته دعوت کړه داعی امرأته ضمیر دی پکې او د ابو داود شریف حدیث ما ته وی ابو داود شریف کې ضمیر نشته داعی امرأتن دی مشکات مولانا صاحب داعی امرأته ویلی دی ته ورشه ابو داود وګوره دا بله ښځه وه د دې مړي ښځه نه وه او نه د مړي کور دا د بل چا کور بله ښځه وه ما ورته وی ته خو بیا ډېر تکړه په دې چې ضمایر هم پېژنې خو بلا یې بلا ما وی مولوي صاحب دا ضمیر شته او نشته دا د نسخې فرق دی صاحب د بذل المجهود لیکلی دی وی کومه ورځ باندې چې ما د کتاب لیکه د ابو داود شریف شرحه دغه وخت کې ما سره د سنن ابي داود 15 نسخې وي دا مونږ او تاسو سره چې کوم ابو داود شریف بازار کې پیدا کېږي دې ته د لؤلؤي والا نسخه وایي دا د نسخې فرق دی مشکات مولانا صاحب د حدیثو کتاب لیکي نو په ابو داود شریف دروغ وایي ته څه فکر لري د متعلق د دغې نسخې نه نقل کړي چې کوم کې ضمیر دی مونږ او تاسو چې وایو ضمیر پکې نشته نو دا د لؤلؤي په نسخه کې نشته دا د نسخې فرق دی او مشکات مولانا صاحب چې محدث دی د حدیثو کتاب لیکي کله چې دی نو په ابو داود شریف باندې حواله غلطه ورکوي او هغه باندې دروغ وایي مولوي صاحب دا مې د نسخې فرق دی دویمه دا د مولوي صاحب حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ چې وفات کېدو نو دی په یو ډاګه کې وفات شوی بیا چې وفات کېدو نو وصیت یې کړم زما جنازه به ایثاره کوي او صحابه به راځي زما جنازه به کوي کله چې جنازه وکړه بیا دا پسه حلال کوي او دا ډوډۍ ورته برابر کوي تر څو چې ډوډۍ نه خوړې دې پرې نه دی ابو ذر صاحب چې وفات شو همداسې مړی مبارک پروت حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ سره د ملګرو راغی وی دا څوک دی وی دا ابو ذر دی په ژړا شو ورته وی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یو خبره کړې وه د تبوک په غزا کې تبوک په غزا کې دا خبره کړې وه چې رحم الله ابا ذر یمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده دې ځان له روان دی ځان له به مړ کېږي او ورځ د قیامت کې به ځان له پورته کېږي هغې بیا جنازه وکړه او ښخې ته ورته وې بیبي ورته وې نه به ځئ
وصیت یې کړی او د ابوذر صاحب اول ورځ خیرات او عبدالله بن مسعود صاحب او صحابه کې څه مشکل دی مولوی صاحب طاووس ابن کیسان دا د عبدالله بن عمر صاحب شاگرد دی ښه عبدالله بن عمر صاحب رفع الیدین کړي دي او کني دي کړي خپله نو دوه شاگردان دي یو ته امام مجاهد صاحب وای او بل ته امام طاووس رحمه الله وای طاووس صاحب وای کړي دي خپل هم رفع الیدین کول او مجاهد صاحب وای نه دي کړي دغه طاووس ابن کیسان تابعی د عبدالله بن عمر صاحب شاگرد وای مولوی صاحب چې صحابو کې عادت داو چې تر وو ورځو پورې به مړي پسې خیرات کاو څو ورځو پورې وو ورځو پسې به مړي پسې خیرات کاو دا سنن نسائی چې واخلې کنه باب اثبات عذاب القبر د پاسه حاشیه ده ان کې دا اثر نقل له او کاغه درته پیدا نشنو حیات الحیوان کې طاووس نوم باندې او مارغم شتا پیږي او د علامه کمال الدین صاحب دا کار دی چې د مارغه نوم په انسان کې او صحابي کې یا په تابعي کې داغه قسم ذکر کوي نو په طاووس کې د طاووس ابن کیسان دا قول ذکر کړ دا صحابو نه نقل پیږي په دې کې مشکل نشته ښه صدقه د مړي پسې کې او هغه ورته ضرورت ګڼي لري نو که نن یو که سبا یو کار او راشي